أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د صلح حدیبیه د واقعې ذکر روان دی. د دې نور تفصیل به بیانوم. په دغه موقع د صحابه د پیرې ډیوټي لګولې شوې وه. دې باره کې ذکر ملاویږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته د شپې د وخت د پیرې حکم ورکړی و. هره ورځ به پیره کېده. 3 کسانو به وار په وار پیره ورکوله چې پکې حضرت اوس بن خولی، عباد بن بشر او محمد بن مسلمه شامل وو. یو شپه چې حضرت محمد بن مسلمه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په پیرې باندې مامور وو، نو قریش د مکرز بن حفص په نگرانۍ کې 50 کسان رالیږلي وو او ورله حکم ورکړی وو چې هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غیر چاپیره د چکر لګوي په دغه امید چې په مسلمانانو کې د څوک وژني یا ناڅاپه د هغوی ته څه نقصان ورسوي. حضرت محمد بن مسلمه هغوی ونیول او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راوسته. مکرز تښتېدلی وو او خپل ملګري هغه خبرداره کړي وو. په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قول هم ظاهر شوی وو چې ذکر یې په تېره خطبه کې شوی وو چې مکرز دوکېباز دی. دا هم ذکر ملاویږي چې مسلمانانو نه یو څو کسان وو چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اجازت په مکه کې داخل شوي وو چې پکې قرز بن جابر فهري، عبدالله بن سهیل، عبدالله بن حذیفه سهمي، ابو روم بن عمیر عبدری، عیاش بن ابي ربیعه، هشام بن عاص، ابو حاتب بن عمرو، عمیر بن وهاب، حاتب بن ابي بلته او عبدالله بن امیه شامل وو. دا خلک د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په امان کې په مکې کې داخل شوي وو او دا هم ویل کېږي چې په پټه داخل شوي وو. مختلف روایتونه دي. چې کله قریش خبر شو دغه مسلمانانو نه، نو هغوی ونیول. یعنې قریش لږې شو، هغوی ونیول او قریشو ته د خپل د ملګرو د گرفتارۍ خبر هم ملاو شوی وو چې حضرت محمد بن مسلمه چې کم خلک دا ودرولي وو. چې کله قریش خبر شو چې د هغې 50 کسان مسلمانانو بندیوان کړي دي، نو بیا د قریشو یو وسلواله دسته نبي کریم له راغله او د هغوی د اصحابو طرف ته په هغې حمله وکړه. هغوی غشي او کاڼي ویشته. د مشرکانو 12 شهسوارانو چې مسلمانانو گرفتار کړ او په مسلمانانو کې حضرت ابن زنیم و چې هغې شهید شو. قریش لږې شوي هغې په غشي ویشتي وجلي وو. بیا قریشو یوه ډله رسول کریم صلی الله علیه وسلم له ورولېږله چې پکې سهیل بن عمرو هم شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څنګه چې د لرې نه هغه ولیدو، نو صحابه ته یې وفرمیل چې د سهیل په ذریعه بس زموږ معامله سهل یعنې اسانه شوه. هغه وخت سهیل
رسول کریم صلی الله علیه وسلم لراغلو ورته وي چې ستاسو ملګرو یعنې عثمان او د نورو لسو صحابهو د قید کولو او زمونږ د بعضو خلکو تاسو سره د مقابلې چې کومه معامله ده نو په دې کې زمونږ یو داسې تن هم شامل نه دی چې رایه لري او موږ چې کله دې نه خبر شو نو موږ دا خبره نه وه خوښه شوې او موږ دې نه هېڅ نه یو خبر او دا زموږ چې کوم اوباشه خلک دي د هغوی دا کار و نو ځکه چې کوم کسان زموږ دا دواړه ځل تاسو نیولي دي هغه موږ له واپس کوي نو رسول کریم ورته وفرمیل چې زه به هغوی تر هغې نه در کومه تر څو چې تاسو زما ملګري پرېږدئ نو په دې هغه وویل چې ښه موږ به هغوی پرېږدو نو په دې قریش حضرت عثمان او باقي لس چې کوم کسان وو صحابه هغه واپس کړ نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغوی خلک پرېښوده لکه څنګه چې ذکر مو شو مخکې هم رسول فرمایي ما تېره خطبه کې دا ویلي دي چې د حضرت عثمان باره کې چې کافران لږې شوي وو هغوی نیولي وو چې کله دا خبر رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو نو هغوی د صحابهو نه یو بیت اخیستی وو یو لوز یې ترې اخیستی وو چې ورته بیت رضوان ویلی کېږي او د دې تفصیل دا دی چې کله قریش خبر شو د حدیبیې د دغه بیت نه هغوی ډېر وېرېدلي وو هغوی خبر شو چې دا بیت شوی دی رسول کریم یو لوز اخیستی دی ټولو مسلمانانو نه او د هغې چې کوم رایل لرونکي خلک وو هغوی مشوره ورکړه چې صلح کول به مناسبه وي یعنې دغه شان صلح دې وکړي شي چې دا دې ورته وویلی شي چې سخت کل تاسو واپس شئ او بل کل بیا دې ورځې تاسو راتلی شئ مکې کې ایسارېدی شئ او تاسو سره چې کوم د یو تن سره چې کوم ضروري وسله وي یعنې په میانونو کې پرته توره او کمانونه دې نه علاوه هېڅ نه دي په کار چې وي د دغه مشورې نه پس قریش دویم ځل سهیل بن عمرو ولېږلو هغې سره مقرز بن حفص و ویته بن عبدالعزا هم و دا خلک راغله رسول کریم له او دا تجویز ځان سره راوړی و چې سخت کل تاسو بغیر د عمرې نه واپس شئ دې لپاره چې عرب چېرته دا ونه وایي چې تاسو د طاقت په زور د قریشو د مرضۍ په خلاف مکې کې داخل شوي یئ او بیا بل کال راشئ د عمرې لپاره چې کله سهیل چې مخې ته راغلو نو رسول کریم چې هغه د لرې نه وکتو نو دا یې فرمایلي وو چې دغه تن چې بیا رالېږلی دی دوی نو مطلب یې دا دی چې قریشو د صلح اراده کړې ده د حدیبیې په موقع د صلح باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلی دی چې کله سهیل بن عمرو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغلو نو هغوی چې څنګه هغې ولیده نو دا یې فرمایلي وو چې دا سهیل دی اوس که خدای وغوښته نو معامله به اسانه شي بهرحال سهیل راغلو او راتلو سره یې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې راځئ اوس اوږد بحث پرېږدئ موږ د معاهدې لپاره تیار یو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې موږ هم تیار یو او دغه ارشاد سره هغوی خپل سکرټري یعنې حضرت علي راوغوښته او چونکې په شرطونو یو عمومي بحث مخکې شوی و او تفصیلات خو به ورسره کېده باندې دغه فیصله به ورسره کېده نو ځکه کاتب راتلو سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولیکه حضرت علي ته یې وفرمیل چې ولیکه او بیا هغوی لیکل پې شروع کړو نو بسم الله نه یې شروع کړې وه سهیل صاحب لپاره خو تیار و خو د قریشو د حقوقو حفاظت او د مکې د خلکو د اکرام لپاره هغه ډېر خبردار هم پاتې کېدل غوښته هغه نو هغه فوراً دا و چې د رحمان لفظ د موږ د دې نه نه یو خبر لکه څنګه چې عرب همیشه نه لیکي لګیا دی هغه شان د ولیکئ یعنې بسمک اللهم بسم الله الرحمن الرحیم به نه لیکئ بل طرف ته مسلمانانو لپاره هم د قومي عزت او د مذهبي غیرت سوال و هغوی په دغه بدلون فوراً خبردار شو دا وویل چې موږ خو به ضرور بسم الله الرحمن الرحیم لیکو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانان خاموشه که ورته دا وویل چې نه په دې کې حرج نشته څنګه چې سهیل وویل هغه شان دې ولیکئ
نو بسمک اللهم الفاظ لیکلی شو. اینه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې دا ولیکه چې دا هغه معاهده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړې ده. نو سهیل بیا وویل چې دا د رسول الله لفظ موږ به تاسو نه پرېږدو لیکلو ته. که موږ دا خبره ومنو چې تاسو د خدای رسول یې نو بیا خو دا ټوله جګړه به ختمه شي او ستاسو د درولو او ستاسو د مقابله کولو هېڅ متحق بیا نه پاتې کېږي. نو څنګه چې زموږ طریقه ده صرف دا الفاظ ولیکئ چې محمد بن عبدالله دا معاهده کړې ده. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې که تاسو منئ او که نه منئ زه خو د خدای رسول یم خو چونکه زه محمد بن عبدالله هم یم نو زه صحیح ده همداسې ولیکئ. دا ولیکئ چې محمد بن عبدالله دا معاهده کړې ده. خو دغه دوران د رسول کریم کاتب حضرت علی د معاهدې په تحریر کې د محمد رسول الله الفاظ لیکلي وو. هغوی حضرت علی ته وفرمیل چې د محمد رسول الله الفاظ دلته نه مټاو که او د دې په ځای محمد بن عبدالله چې کوم الفاظ دي دا ولیکه. نو هغه د جوش عالم و. نو حضرت علی په غیرت کې عرض وکړو چې یا رسول الله زه خو ستاسو د نامې سره به د رسول الله الفاظ یې چرم نه مټاوم. نو هغوی چې د دې د حالت وکتو نو ورته وفرمیل چې ښه که ته نه مټاوې نو راکړه ما لې راکړه زه به دا پخپله دې ځای نه د الفاظ لرې کړمه. بیا هغوی د معاهدې کاغذ یې چې سم هغه هغه په لاس کې واخیستو. حضرت علی د هغې ځای تپوس وکړو او پخپله هغه الفاظ دلته نه لرې کړه او د هغه ځای کې د ابن عبدالله الفاظ ولیکل. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دغه خبره په خپل کتاب کې داسې بیانوي چې هغې نه پس هغوی دا په هغې لیکلي وو چې معاهده دا ده چې د مکې خلک به موږ د بیت الله د طواف نه منع کوي. سهیل فوراً وویل چې قسم په خدای سخت کال خو به دا بیخي ونه شي ګینې په عربو کې به زموږ پوزه پرې کړی شي خو بل کال تاسو راتلی شئ طواف کولی شئ. نو رسول کریم وفرمیل چې ښه ده همدا ولیکئ. بیا سهیل د خپل طرف نه دا ولیکل چې د شرط به دا وي چې د مکې خلکو کې به یو تن هم د مسلمانانو سره نه شاملېږي که هغه مسلمان هم وي او که دغه شان څوک تن د مسلمانانو طرف ته راغلو نو هغه به واپس کړی شي. نو صحابه په دې باندې شور جوړ کړو چې سبحان الله دا څنګه کیدی شي چې یو تن مسلمان شي راشي موږ هغه واپس کړو. بهرحال چې کله دا معاهده لیکلی کېده نو هغه دوران ابو جندل حضرت ابو جندل بن سهیل راغله. د هغې په خپو کې بیړۍ وې. هغوی د مکې د شیبې علاقې نه راغلي وو او ځان یې د مسلمانانو مخې ته راوغورځولو او د هغې چې کوم پلار و سهیل هغه دا کوم ته چې معاهده لیکله نو د هغې زوی و دا هغوی مسلمان شوي وو. د هغه پلار سهیل هغوی په زنځیرونو کې تړلي وو قید کړي وو. هغه د قیدخانې نه راوتي وو د عامې لارې نه ځان بچ کولو د غرونو د طرفه حدیبیې ته راغلي مسلمانان هغې ته هرکلی ویلې مبارکۍ ورله ورکول. او چې کله حضرت ابو جندل پلار سهیل دا ولیدو نو د هغوی طرف ته ودرېدو او د هغې په مخ باندې یو کانټهداره چې کوم یو خاښ وي هغه یې پرې ووهلو د هغې په مخ باندې د ګرېوان یې ونیو ورته ویې چې یا محمد صلی الله علیه وسلم دا ډومبی معامله ده چې د کومه باره کې موږ ستاسو سره معاهده کړې ده نو تاسو دا واپس کړئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تر اوسه صلحنامه مکمل شوې نه ده. نو سهیل وایي چې قسم په خدای زه به بیا په یو څیز هم تاسو سره صلح ونه کوم. بیا هغوی وایي چې ښه تاسو دا ما لپاره پرېږدئ. رسول کریم سفارش وکړو د هغه چې ما لپاره پرېږده. نو سهیل ورته وایي چې زه به دا په هېڅ صورت نه پرېږدم. نو هغوی ورته وایي چې دلته دا پرېږده. نو دویم ځل یې ورته وایي خو سهیل وایي چې زه به بیخي داسې نه کوم. نو مکرز بن حفص و حویطب بن عبدالعزا چې ورسره وو هغه ورته وایي چې مونږ دا تاسو لپاره پرېښودو. دواړو حضرت ابو جندل ونیوه او په یو خیمه کې داخل کړه. هغې له اجازت ورکړه خو د هغه پلار سهیل انکار وکړو. حضرت ابو جندل دا وویل چې یا مسلمانانو تاسو به اوس ما د مشرکانو طرف ته واپس کړئ حالانکه زه مسلمان شوی راغلی یم.
تاسو هغه مصیبتونه نه ګوري چې کوم ما زغملی دي او مال سخت عذاب راکړی کېدو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته پوښتنه تواز وی چې یا ابو جندل صبر وکا او د ثواب امید لره. بشکه خدای پاک تعالی پر او سره کمزور ملګرو لپاره د کشادګۍ او د نجات لاره پیدا کی. مونږ د قوم سره رسول معاهده کړی ده او مونږ دوی سره او دوی مونږ سره یو لوز کړی دی. مونږ دوکه نه کوو. په دغه موقع د حضرت عمر د جوش او د خروج ذکر هم ملاویږي. دا لیکل شوي دي چې مسلمانانو دا شرطونه خوښ نه کړ او ډېر غوسه شوي وو. سهیل د دغه شرطونو نه بغیر بل څه خبره باندې د صلح نه انکار کړی وو او چې کله صلح خبرې وشوې ده نو حتمي نو صرف دا لیکل باقي وو چې نو عمر بن خطاب رسول کریم له راغله ورته وویل چې یا رسول الله یا موږ په حق نه یو او کافران په باطل نه دي. نو هغوی ورته وفرمیل چې ولې نه؟ نو هغوی وویل چې آیا زموږ مقتولین په جنت کې او د دوی مقتولین په اور کې نه دي؟ نو هغوی وفرمیل چې ولې نه؟ نو حضرت عمر وویل چې موږ د حدیبیې په ورځ چې کوم دا صلح کوو نو د خپل د دین باره کې داسې ذلت ولې برداشت کوو؟ موږ به دې ځین همداسې واپس شو او تر دې چې خدای زموږ او د دې ترمنځ څه فیصله ونه کړي. بغیر د جنګه موږ دې ځای نه به لاړ شو، بغیر د حق اخیستو به دې ځای نه لاړ شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د خدای بنده یم او د هغه رسول یم او زه د هغه نافرماني نه کوم او هغه به ما بیخي نه ضایع کوي، هغه به زما مدد کوي. نو عمر بن خطاب وویل چې آیا تاسو موږ ته دا نه وویلي چې موږ بیت الله ته به ځو او د بیت الله طواف به کوو؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې ولې نه؟ خو ما دا درته ویلي وو چې تاسو به همدې کال راځئ. حضرت عمر وویل چې نه. بیا ورته وفرمیل چې بېشکه تاسو بیت الله ته راځئ او د دې طواف به کوئ. بیا حضرت عمر د غصې په حل کې حضرت ابوبکر له لاړه او صبر یې ونه کړ. ورته وی چې یا ابوبکر آیا دا د خدای نبي په حق نه دی؟ نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې ولې نه؟ نو حضرت عمر وویل بیا چې هغه دا نور خلک په باطل موږ په حق نه یو، آیا زموږ مقتولین به جنت ته او د دې مقتولین به جهنم ته نه ځي؟ نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې ولې نه؟ نو په دې حضرت عمر وویل چې بیا ولې موږ په خپل دین کې کمزوري خپله کړو، واپس شو او په داسې حال کې چې خدای د ویو زموږ ترمنځ فیصله نه یې کړې او بغیر د جنګ نه دې ځای نه لاړ شو، بغیر د حق اخیستو. نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې هغه د خدای رسول دی او د خپل د رب نافرماني نه کوي. که ځان تړلی ساته، قسم په خدای هغوی په حق دی. او بیا په یو روایت کې دا دی چې هغوی وایي چې هغوی د خدای رسول دی. بیا حضرت عمر وایي چې زه ګواهي ورکوم چې بېشکه محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. بیا وایي چې آیا هغوی موږ ته دا نه بیانول چې موږ به زر بیت الله ته راځو د دې طواف به کوو؟ نو حضرت ابوبکر وایي چې ولې نه؟ خو هغوی تا ته دا ویلي وو چې موږ به همدې کال راځو. نو حضرت عمر وویل چې نه. نو حضرت ابوبکر وایي چې بیا به تاسو ضرور بیت الله ته ځئ او طواف به یې کوئ. خو بهرحال حضرت عمر د حضرت عمر دا شرطونه بیخي نه خوښ شوي. بخاري کې دا ذکر دی چې حضرت عمر بیانوي چې قسم په خدای چې کله نه ما اسلام قبول کړی دی ما یې چېرې شک نه وکړی سوای د حدیبیې د ورځې نه او د رسول کریم د خبرو جواب مې ورکولو، یعنی چېرته هم ما هغوی څه جواب نه ورکړی خو هغه وخت ما خبرې کولې. حضرت عبیده بن جراح دا وایي چې یا ابن خطاب ته د رسول کریم خبرې ولې نه اورې؟ ځکه هغوی وایي ته د شیطان نه د خدای پاک پناه وغواړه او خپله رایه سمه کړه. حضرت عمر وایي چې بیا ما د خدای پاک پناه غوښتل شروع کړه او دومره شرم ما یې چېرې نه محسوس کړی او بیا هغې نه پس ما نیک عمل هم کول خو چې د دغه ګناه معافي دې وشي چې د حکم پوره کولو کې په سر کې ما توقف کړی و. د دغه خبرو په وجه که ما د حدیبیې په موقع رسول کریم سره کړی وې ما صدقې کولې او روژې مې نیوې او غلامان به مې ازادول تر دې چې ما ته امید شو چې اوس به خیر شي، یعنې احساس راته وشو چې خدای پاک به مې اوس معاف کړي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم دغه واقع داسې بیان کړی دی چې یو ځل
رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه مخاطب کړ ورته فرمایلی وو چې ما تاسو له ډېر حکمونه درکړي دي خو ما تاسو کې چې کوم ډېر مخلص خلک دي د ټولنه هغې کې هم د احتجاج رول لیدلی وه خو د ابوبکر دننه ما دا روی چرم نه دی لیدلی د حضرت ابوبکر صفت یې بیانولو چې هغوی چرم زما د خبرو انکار نه دی کړی که خوښ یې وي او که نه نو حضرت مسلم موعود بیانوي چې د صلح حدیبیې په موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان انسان هم ناقلاره شوي وو د دغه ناقلارۍ په حال کې هغوی د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خدمت کې حاضر شوي وو هغوی ته ویې چې آیا موږ سره د خدای پاک دا لوز نه و چې موږ به عمره کوو نو هغوی ویل چې د خدای پاک لوز و نو هغوی چې آیا د خدای موږ سره دا لوز نه و چې به زموږ تایید و نصرت کوي نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې و دا لوز وی آیا بیا موږ عمره وکړو نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې عمره خدای دا کله ویلي چې موږ به همدغه کال عمره کوو او بیا وویل چې آیا موږ ته فتح او نصرت ترلاسه شو نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې خدای او د هغه رسول د فتح او د نصرت معنی د موږ نه ښه د معنو نه موږ نه زیات ښه خبر دی خو په دغه جواب هم د حضرت عمر تسلي نه وه شوې هغوی هم د دغه ناقلارۍ په حال کې رسول کریم له ورغله ورته عرض وکړو چې یا رسول الله آیا د خدای پاک موږ سره دا لوز نه و چې موږ په مکې کې طواف به کوو داخلیږو به نو هغوی ورته ویل چې او بیا ورته عرض وکړو چې آیا موږ د خدای پاک ډله نه یو آیا د خدای پاک موږ سره د فتح او د نصرت لوز نه دی کړی نو هغوی ورته وفرمیل چې او کړی دی نو حضرت عمر وی چې نو یا رسول الله موږ عمره وکړو نو هغوی ورته وفرمیل چې خدای دا کله ویلي و چې موږ به سخت کال عمره کوو دا خو زما خیال و چې سخت کال به عمره کېږي خدای پاک خو څه نو د تعین کړی نو هغوی بیا وویل چې بیا د فتح او د نصرت د واده چې کومه ده د هغې څه معنی شو نو حضرت عمر دا سوال کړو نو رسول کریم ورته وفرمیل چې د خدای پاک نصرت به ضرور راځي او چې کوم لوز هغه کړی دا به بهرحال پوره کېږي یعنې چې کوم جواب حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورکړی و هغه جواب رسول کریم هم ورکړی و دا مختلف روایتونه دي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د تلو د خپلو د جذباتو د اظهار او حضرت ابوبکر هم چې هغوی تللي وو نو همدا خبره یې کړې وه ترتیب مختلف دی خو بیان شوی خو واقع بهرحال همدا ده او د دغه واقعې په صداقت که دا مخکې وروسته کېږي نو په دې څه فرق نه پروزي چې مخکې حضرت ابوبکر له تللی و که مخکې رسول کریم له تللی و د صلح د معاهدې د تحریر باره کې په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې بهرحال د ډېرو ردوکت نه پس دا معاهده تر تکمیل ورسېده او تقریبا هره خبره کې رسول کریم خپله خبره پرېښې وه د قریشو غوښتنه یې منلې وه او د خدای د منشا د لاندې خپل د لوز هغوی پوره په وفادارۍ پوره کړی وو چې د بیت الله د اکرام له خاطره د قریش له طرفه چې کومه غوښتنه کېږي هغه به منلی کېږي او په هر صورت د حرم چې کوم احترام دی هغه به قایم ساتلی کېږي د دغه معاهدې د شرطونه چې کوم دي هغه دا دي وړومبی دا چې رسول کریم او د هغوی ملګري به سخت کال واپس شي او دویم نمبر دا چې کوم را روان کال د هغې کې به هغوی مکې ته راځي او عمرې به کوي خو نیام کې بند تورو نه بغیر بله څه وسله به دوی سره نه وي او په مکې کې به د 3 ورځو نه زیات نه ایسارېږي او دریم نمبر دا چې که یو سړی د مکې والاو نه مدینې ته ورشي که هغه مسلمان هم وي نو مسلمانان نو رسول کریم هغې له پناه نه ورکوي په مدینه کې واپس کوي به نو په دغه تعلق کې د صحیح بخاري الفاظ دی چې لا یاتیک من رجل وان کان علی دینک الا رددته الینا یعنې که مونږ کې څوک تن وي سړی وي چې هغه تاسو له راشي نو تاسو به هغه واپس کوئ که هغه خو که څوک مسلمان مدینه پرېږدي مکې ته راشي نو هغه به نه واپس کېږي یعنې هغوی خپل دا شرط منلی و په مسلمانانو چې که مسلمان شي څوک او مدینې ته راشي نو مسلمانان به هغه واپس کوي خو که یو مسلمان مکې ته راشي نو ونیولی شي نو هغه به نه واپس کېږي یو روایت کې دا هم دی چې که مکې والو کې یو تن د خپل د ولي د اجازت بغیر مدینې ته راشي نو هغه به واپس کړی شي څلورم نمبر دا چې عربو قبیلو کې چې کومه قبیله غواړي هغه د مسلمانانو حلیف جوړېدی شي یا د مکې
پنځم شرط دا چې دا معاهده فلحال د 10 کالو لپاره به وي او په دغه موده کې به د قریشو د مسلمانانو ترمنځ به جنگ نه کیږي. د صلح حدیبیه د ګواه باره کې تفصیل دغه شان دی چې دغه معاهدې 2 نقلونه تیار کړي شوي وو او د ګواه د فریقانو په تور د ګواه په تور باندې د ګواهانو په تور باندې د دوه فریقونو چې کوم ګڼ شمېر معززین وو هغوی دستخطونه کړي وو. د مسلمانانو له طرفه چې چا دستخط کړي په هغې کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان چې هغه وخت د مکې نه واپس راغلي وو، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص او ابو عبیده وو. د معاهدې د تکمیل نه پس سهیل بن عمرو د معاهدې په یو نقل د ځان سره کو د مکې طرف ته واپس شو او بل نقل رسول کریم سره وو. په صحاباو کې د اضطراب ذکر هم ملاویږي لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې کله هغوی د دغه د تحریر د قضیې نه فارغ شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته وفرمیل چې پاسې خپل اوښان حلال کړئ او سر وخورئ. نو په هغې کې یو ته نمونه درېدو او رسول کریم دا خبره 3 ځله کړې وه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا خبره دغه شان بیان کړې ده چې کله سهیل واپس لاړو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل چې پاسې اوس او دلته خپل قربانۍ وکړئ، خپل څاروي حلال کړئ او چې کوم د سر ویښته دي هغه وخورئ او د قربانۍ نه پس به د سر ویښته خورئ کېده او بیا ورته چې د واپسۍ تیاري وکړي نه پس ته. خو صحابه د دغه معاهدې په وجه چې په ظاهره ډېره دوی ته رسوا کوونکې ښکارېده، سخته صدمه وه. ورسره دوی خیال دې طرف ته تلو چې رسول کریم د یو خوب په بنیاد مونږ دلته راوستي وو او خدای پاک په خوب کې د بیت الله د طواف ننداره هم ښودلې وه. نو په دې د صحابهو طبیعت ډېر زیات مزمحل کېدل شروع شو او هغوی داسې پراته وو لکه چې ژوند پکې بیخي نه وي. هغوی په خدای رسول باندې پوره ایمان لرل او د هغه په لوز باندې ورته کامل یقین و خو د بشریت د لوازماتو د لاندې بشري تقاضې چې کم دي نو د هغې په وجه د هغوی زړونه په دغه ظاهري ناکامۍ ډېر غمژن وو. د هغوی زړونه ډېر غمجن وو. نو فوري رد عمل دا و چې کله رسول کریم هغې ته وفرمیل چې اوس همدلته د قربانۍ څاروي حلال کړئ، که مونږ مکې کې داخل شوي یا نه، کعبې ته تللي یو، که طواف هم کړی دی یا نه، نو همدلته قربانۍ وکړئ او واپس شئ. یو صحابي هم په نسید و حرکت یې ونه کړ، هېڅوک هم د خپل ځای نه نه خوځېدو. چې کوم څاروي ځان سره راوستي ول ته هغوی ناست وو او دا دې لپاره نه چې هغوی نعوذ بالله د رسول کریم نافرمانه او ځکه چې د صحابهو نه زیات د دنیا په پرده څوک فرمانبرداره ډله نه ده تېره شوې په دنیا کې. د هغوی له طرفه د عدم تعمیل د بغاوت د نافرمانۍ په رنګ کې نه و بلکې دې لپاره و چې هغوی د غم او د ظاهري ذلت د احساس نه ناقلاره و دومره چې د هغوی لکه اورېدنه او کتۍ نه یې غوږونو کار کولو نه یې سترګو. نو رسول کریم خپله دا خبره 2 ځل او 3 ځل دوباره کړې وه خو صحابه حرکت څه نه و کړی. نو رسول کریم ته د دغه خبرې صدمه شوه چې زما په حکم څوک عمل نه کوي لګیا دی. نو هغوی خاموشه شو او خیمې ته ور دننه شو او د خیمې دننه د هغوی بیبي حضرت ام سلمه چې ډېره هوښیاره ښځه وه هغوی دا ننداره لیده. نو هغوی خپل موقر او محبوب خاوند چې په د فکر په حالت کې ولیده چې را روان دي دننه. نو هغوی د رسول کریم نه د هغې د فکر او د تشویش تفصیل چې معلومه کو نو د همدردۍ او د مینې په رنګ کې ورته عرض وکړو چې رسول کریم تاسو زړه مه خفه کوئ، ستاسو صحابه د خدای پاک په فضل نافرمانه نه دي خو دغه اصول چې کوم شرطونه دي نو هغه د غم د لاسه هغوی داسې دي. نو زما مشوره دا چې تاسو هغوی ته څه مه وایئ بلکې په خاموشۍ ورشئ بهر او د خپل د قربانۍ چې کوم څاروي دي هغه حلال کړئ او خپل د سر ویښته وخورئ. نو صحابه به په خپله تاسو پسې شي. نو د رسول کریم دا تجویز خوښ شو. هغوی بیا بهر راغله او بغیر د څه وینا هغوی خپل د قربانۍ څاروي حلال کړه
او خپل د سر ویښته هغوی خریل شروع کړ. صحابه چې دا منظر وکتو نو لکه څنګه چې یو اوده تن چې په شور ناڅاپه راپاسي نو هغوی هم ناڅاپه راپاڅېده او خپل د قربانۍ څاروي هغوی ډالول شروع کړ او د یو بل د سر ویښته هغوی خریل شروع کړ. خو غم هغوی دومره ناکلاره کړي وو چې راوي بیانوي چې هغه داسې حال و چې ویره دا وه چې مسلمانان چې د یو بل ویښته خوري نو چېرته بری پرې نه کړي د یو بل. خو بهرحال د حضرت ام سلمه دا تجویز کار وکړو او د رسول کریم د خولې نه راوتي الفاظ چې په وختي طور باندې ناکامه وو د هغې په عمل چې کوم دی هغه اوده خلک یې رابیداره کړه. دا حواله هم د سیرت خاتم النبیین ده. نو چې کله په حدیبیه کې رسول کریم د خپل د قربانۍ اوښ حلال کو چې دا د قربانۍ په سرو کې د ابوجهل اوښ و چې د بدر د غنیمت مال کې ملاو شوی و. دا وخت نیولی شوی و او ورته هر دغه په غاړه کې اچولی شوی و دغه شیار کړی شوی و او بیا دا قربانۍ لپاره راوسته شوی و. دا څه مودې لپاره تښتېدلی خو بهرحال هغه وخت هغه نیولی شوی و او هغوی دغه اوښ رسول کریم دغه اوښ د 2 کسانو طرف حلال کړی و. حضرت جابر بیانوي چې رسول کریم 80 څاروي حلال کړي وو او یو څاروی د 2 کسانو له طرفه و او دغه ورځ موږ 1400 کسانو قربانۍ کوونکي چې کوم خلک وا زیات وو چا چې قرباني نه وه کړې د هغې دومره حیثیت نه و. رسول کریم حرم نه بهر ایسار وو خو لمونځونه به هغوی په حرم کې کول. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اسلم قبیلې یو تن په لاس خپل د قربانۍ څاروو کې 20 څاروي لېږلي وو چې هغې د څاروي د مروه سره جغت حلال کړي. چې کله رسول کریم د حلالۍ نه فارغ شو په خیمې کې ناست و خیمې ته ورغله. حضرت خراج بن امیه راوخته خپل سر هغوی ویښته خریلي وو خپل ویښته هغوی یو طرف ته یو شنه ونه وه خاردار هغې باندې اچولي وو او خلکو د ونې له هغه ویښته اوچتول شروع کړو یو بل کې تقسیمول. حضرت ام عماره د هغوی یو څه ویښته واخیسته هغوی مریضان لپاره به هغې هغه په اوبو کې اچول او مریضانو باندې به اسکل علاج لپاره وایي ځینې مریضان به ښه شو برکت په هغې کې او ځینې صحابو کې ځینې وو چې ځینو سره خرایلو او ځینو ویښته صرف پرې کړي وو چې پکې حضرت عثمان او حضرت ابوبکر آدم شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل سر د خیمې نه بهر راویستی ورته او هغوی وی چې خدای پاک په هغوی باندې رحم وکړي چا چې سر خریلی دی او رسول کریم ته هغوی عرض وکړو بیا چې یا رسول الله چې چا چې کسر کړی دی یعنې چا چې صرف ویښته پرې کړي دی نو هغوی بیا 3 ځل فرمایلي رسول کریم چې چا سر خریلی دی هغې باندې خدای پاک رحم وکړي او بیا هغوی په 4 ځل دا فرمایلي چې کسر چې چا کړی دی صرف ویښته پرې کړي دی هغې باندې خدای پاک رحم وکړي. روایت دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې تر 19 ورځو پورې ایسار و دا ویل کېږي 20 شپې هغوی هلته ایسار و. محمد بن عمر واقدي او ابن سعد د دې ذکر کړی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا دغه شان بیان کړی دی چې قربانۍ نه چې وغیره نه چې فارغ شو رسول کریم د مدینې طرف ته د واپسه حکم ورکړو او هر وخت هغوی ته څه کم و زیات 20 ورځې تېرې شوې وې حدیبیې کې او چې کله هغوی په واپسۍ په سفر کې د اسوان سره جغت راالغمیم ته ورسېدې او دا د شپې وخت و نو هغوی اعلان وکړو صحابه یې راغونډ کړه او ورته یې وفرمیل چې نن شپه په ما یو صورت نازل شوی دی چې هغه ما ته د دنیا د ټولو څیزونو نه زیات په ما ګران دی او هغه دا دی چې انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وینصرک الله نصرا عزیزا. د سوره فتح آیتونه دي 2 تر 4 پورې او بیا 28 آیت هم دې باره کې دی چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. یعنی یا رسول مونږه تا ته یوازې مشانه فتح درکړه دې لپاره چې مونږ تا لپاره د یو داسې دور آغاز وکړو چې پکې ستا تېرو چې کوم آینده او چې کوم وروستو مخکې تېر شوي دا ټولې کمزورۍ او په مغفرت باندې د مغفرت پرده پرېوځي او خدای پاک خپل نعمت په تا کامل کړي تا لپاره د کامیابۍ لارې پرانیزي او ضرور به خدای پاک ستا زبردست نصرت فرمایي او حق دا دی چې خدای د خپل رسول هغه خوب پوره کړو چې کوم هغه رسول ته ښودلی و. ځکه چې تاسو به اوس انشاءالله ضرور د امن په حال کې مسجد حرام کې داخلېږئ او قربانۍ به د خدای پاک په لاره کې وړاندې کوئ او خپل سر ویښته به خرئ یا به کټ پرې کوئ او تاسو باندې به هېڅ ویره نه وي. یعنې که سخت کال تاسو مکې کې داخل شوی وي نو دا به د امن داخله نه وي بلکې جنگ معامله به وه داخله به وه ده خو خدای پاک په خوب کې د امن داخله ښودلی و نو ځکه خدای پاک سخت کال د معاهدې په نتیجه کې د امن صورت پیدا کو. اوس به ډېر زر تاسو د خدای پاک ښودلی خوب مطابق د امن په حالت کې په مسجد حرام کې داخلېږئ نو بیا هم دغه شان شوی و. او چې کله رسول کریم د آیتونه صحابهو ته واورول نو چونکې د ځینو صحابهو په زړه کې لا تر اوسه د صلح حدیبیه تلخي باقي وه نو هغوی حیرانه شو چې موږ خو په ظاهره ناکامه واپس روان یو خدای پاک موږ د فتح مبارکۍ راکړي حالانکې ځینې اندر دې چې ځینې چې کوم جلبازه صحابه هغوی دغه قسم الفاظ هم ویلي وو چې آیا دا فتح ده چې موږ د بیت الله د طواف نه محرومه واپس روان یو. رسول کریم ته چې دا خبره ورسېده نو هغوی ډېر د خفګان اظهار به فرمایلی و او یو مختصر تقریر هغوی کړی و په جوش کې دا فرمایلی و چې دا ډېر بېهوده اعتراض دی ځکه چې که غور وکړی شي نو واقعي د حدیبیې صلح موږ لپاره یو ډېره لویه فتح ده. هغوی فرمایل چې قریش زموږ خلاف د جنګ میدان ته راکوز شوي وو هغوی په خپله جنګ ترک و د امن معاهده یې کړې ده او آینده کال موږ لپاره د مکې د دروازې پرانیستو لوز یې کړی دی او موږ په امن او سلامتۍ د مکې د خلکو د فتنه انګیزۍ نه محفوظه او د آینده فتوحاتو خوشبویي سره واپس روان یو. نو دا واقعي یو عظیم الشانه فتح ده. آیا تاسو هغه نندارې هیرې کې چې همدغه قریش د احد او د احزاب په جنګونو کې څنګه ستاسو خلاف حملې کړې او دا ځمکه باوجود د فراخۍ په تاسو تنګه شوې وه او ستاسو سترګې کاڼې لکه د کاڼو وې او ستاسو زړونه تر خولې راغلي وو خو همدغه قریش دي چې نن تاسو سره د امن او د امان معاهده کوي لګیا دي. نو صحابه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ پوه شو تر کومه چې ستاسو نظر رسېدلی دی زموږ نظر تر هغې نه رسي اوس موږ پوه شو واقعي دا معاهده موږ لپاره یو لویه فتح ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د حدیبیې کیسه خدای پاک د فتح مبین په نامه موسومه کړې ده او فرمایي چې ان فتحنا لک فتحا مبینا او دغه فتح په اکثرو صحابهو پټه وه بلکې ځینې د منافقینو د ارتداد سبب دا جوړه شوې خو په اصل کې دا فتح مبین وه ځکه چې د دې چې کوم مقدمات وو هغه ډېر جوور وو او علامه بلازري لیکلي چې اصول یې ډېر نتایج او ثمرات ښکاره شوي وو اخر بیا مکه فتح شو ټول د مکې خلک په اسلام کې داخل شو خلک ډلې اسلام کې داخلېده او د دې وجه دا چې دې د اصولو نه مخکې خلک یو بل سره نشو ملاوېدی او نه د هغې مخې ته د هغې معامله ښکاره وه او دې له به یو داسې تن نه راتلو چې دې ته یو تفصیل د هغې حالات وي او چې کله صلح وشوه نو خلک به یو بل سره ملاوېده مشرکان مدینې ته راغله مسلمانان مکې ته ورغله د خپلو
د خاندان خلکو ملګرو او خیرخواهانو سره ملاو شو او د رسول کریم د ارشاداتو د معجزاتو ذکر یې واورېد، د نبوت علامتونه یې وپېژانده، د هغوی د حسن سیرت او د اسوه حسنه نه خبر شو. د ډېرو خبرو پخپله هغوی اجازه واخیسته او د هغوی نفسونه د ایمان طرف ته مایل شوه او ډېرو خلکو د ایمان قبلولو طرف ته بیا تعدیق کړې وه او د حدیبیې صلح او د فتح مکه ترمنځ هغوی اسلام قبول کو او داسې د نور هم د اسلام طرف ته پام جوړ شو اندر دې چې د مکې په ورځ ټولو د مکې د فتح په ورځ ټولو خلکو ایمان راوړی و او د عربو خلک د قریشو د اسلام قبلولو منتظر و چې کله د قریش ایمان قبول کو نو ټول عرب هم ایمان قبول کو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د رسول کریم چې کله د صلح حدیبیه کړې وه نو د صلح حدیبیه مبارک ثمراتو کې یو دا و چې هغوی خلکو ته موقع ملاوه شوې د رسول کریم له راتلو. هغوی د رسول کریم خبرې واورېدې نو هغې کې په سوونو خلک داسې چې مسلمانان شو تر څو چې هغوی د رسول کریم خبرې نه وې اورېدې نو د هغوی تر منځ یو دیوال و او هغوی خبر نه و د رسول کریم د حسن و جمال نه او لکه څنګه چې نور خلک و کذاب به ورته معاذالله او دا به هم وي چې هغوی د هغو فیوز و برکاتو نه بې نصیبه دي چې کوم هغوی راوړي دي. نو ځکه د دې لپاره چې هغوی لرې وو خو چې کله حجاب تر منځ لرې شو هغوی جغد شو راغله او واورېده ویې کتل نو بیا محرومي پاتې نه شوه او چې کوم هغې کې سید خلک وو او چې کوم بیا دغه خلک د سیدانو په ډلې کې داخل شو. حضور فرمایي چې باقي بیان دی انشاءالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.